زبان خرابوي. نن افسوس په دې خبره دی چې چیرې فراډي وي، چیرې دوکابوز وي، چیرې کذاب وي، چیرې نارو وي، په مارکیټ کښې نوست وي، وی چې پلونکی ډېر ښه کاروباري دی، وی ټوله ورځ په قرآني تېره کو، په دوکا تېره کو، په درویغ تېره کو، په کذب تېره کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې حدیث مورد وي، وی چې پلونکی ډېر ښه کاروباري دی. بیا په کل دوه قرآن آواز بیا داسې وي چې تر داسو پورې ډېر وي، اکثره دوکا غلا کړي، اکثره درویغ دوکا کړي، اکثره درویغ هغې نه پټېږي. نه خو دا سړی خو د څو میاشتې مخکې توسې د و چې بېکوره کاروبار الله پاک ور نصیب دی، بېکوره ښه کاروبار کې خو دا خیر ټول درویغ ویلي دي. سچایي نشته، اشتیا نه یې څوک، معمولي مفاد د پوره درویغ یې. او زه د خدای په ذات قسم درته کوم چې کله ها انسان درویغ نه احتراز کی، رښتیا وی، وقتی طور او کله کله امتحان وي چې الله جل شانه دغه انسان ته بلدستي ورکوي او دغه انسان ته د الله جل شانه سرخرویي ورکوي او دا انسان ته اوس سپین مخطوبه ورکوي. نن وخت دا سرخله دی، پلور ځای درویغ سره یې، کوروله خاوند درویغ سره یې، وختري په درویغ شوله، اعتماد پوته نشه. نبی علیہ السلام په دې ارشادات دا خالی خبره خیر دي کړې چې صلاباتې ویلي دي. نبی علیہ السلام په دې مقدس احادیث کښې د میژدې پوره د ژوند د تېرولې لارې دي، اصول یې دي چې میژ کله په دې باندې عمل وکړي بیا الله جل شانه د میژ د ژوند د تېرولې ټولې لارې میژ ته اسانه شي. نن افسوس دا دی چې امت نبی علیہ السلام تعلیمات پرېږدي، رسول الله صلی الله علیه وسلم کښې احادیث هم پرېږدي، په باندې عمل نه کېږي. ویلې دنیا ډېر خلک بدل شي، زمانه هغه د خلک بدل شي، سوچ بدل شي، افکار بدل شي. یهود محنتي نه دي، میژ یې دروغجن کړي، په میژ سچه وینو نه کېږي، او میژ نه ماحول خراب شه، او د دې ډېرې درویغې د وجې نه بیا داسې بد اعتمادۍ راغللې چې په کور شه د پلور د زوی اعتماد نشته. چنجای چې مسلمان په یو په بل اعتبار وي، حالانکه میژ د هغې محمد مصطفی امتیون یې چې خپل میاس خو د مسلمانو څه کې د کافر او خپل اعتبار نه پله کېده. رسول الله یې دې څنګه ډېر اعتباري سړی و، د سره خپل امانتي نه شول، او دا د سوچ نشی کولی چې حضرت محمد مصطفی چیرې خیانت وکړي او چیرې درویغ ووایي. میژ د هغې رسول امت یې، او نن معاشره ډوباد و، نن معاشرې معاملات ګاډ واډ کړل. نبی علیہ السلام تعلیمات را ماورا ژوند تېرولي، ځکه قدم په قدم په معاملې کښې مبتلا یي او پریشانۍ کښې مبتلا یي، او د چا په چا اعتبار نشته. رښتینې ډېر کام خلک دی، څوک رښتینې پوه دی ډېر کام دی، چا هم په چا اعتبار نشي، هر سړی دی بله بې ویسا دی. خالص په دا دوی خبرې میژ عمل نشته چې یو میژ رښتینې نه وي، رښتیا نه وایي، او بل میژ درویغ یي. دواړې خبرې نه رسول الله منع کړي چې کته چیرې رښتیا وایي انکې توفیق الله درکوي، جنات هم درته میلاو شي، د الله څنګه ته صدیق ها ولی کشه. او دغه متبادل زید درویغ ما یې که درویغ یې توسنو د نیکۍ چارې نشي، ګناهي نه وکوي تر دې پوره چې جهنمیونو وګرځې، نعوذ بالله من ذلک، الله مله ځنې وژغوري. تر دا پوره ورسوي دا خپل درویغ چې د الله د څنګه توس کذاب شه درویغ ځینې شي. الله جل شانه دا مو او توس ټول رښتینې کو درویغ نه هم د الله وژغوري. الله مله هم دوی خبرې کړې دي د نن حدیث کښې. نبی علیہ السلام خبرې د میژ د پوره د ژوند د تېرولې اصول دي چې میژ کله په عمل کې میژ ته په باندې عمل په چار دی. دوی خبرې کړې دي، یو دا چې رښتیا ووایي، بل دا چې درویغ ونه وایي. اوس پیغمبر فرمایي چې کله انسان رشتہ وایي الله و دغې سړي ته د نیکۍ توفیق ورکوي، او تر دا پوره چې د دغې نیکۍ په وجه د انسان جنت الله پاک ورسوي. او همیشه د پورو دا سړی کوشش دی کړي چې دا عاداتو جوړ شي چې مو رښتیا وویلی، زه صادق شولی، تر دې پوره چې دو د الله د څنګه صدیق رښتینی ولیکه شي. او دومه خبره دا چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تو درویغ ما وایې،
دروغځنې کېږي ما چې توس دروغځن شئ ځکه چې درویغ انسان رسوي فجر ته ګناهینه ته او چې کله سړی بیا ډېر ګناهګور شي دا جهنم ته ورسي تر دې پوره چې د سړي عادت جوړ شي نو آخر دا سړی د الله د څنګه دروغځنی ولیکه شي بیا چې سړی کله دروغځنی ولیکه شي بیا دا نه الله جل شانه نه راضي کېږي اوس پیغمبر فرمایي الصدق ینجي والکذب یهلک انسان ته رښتیا نجات ورکوي خلوصوي درویغ انسان هلاکوي چې کله یو انسان قرآن شه الله فرمایي لعنت الله علی الکاذبین چې کیم خلق درویغ یې په دا باندې د الله لعنت حدیث شریف شهردریمي چې کله سړی درویغ یې بیا دا دروغځینی سړی د خولې نه دومره بدبویي درېوي چې فرشتي ځنې وتښتي بدعا ورته وکړي د دروغځن سړی د خولې نه امیشي په نه خبره ویي په نه کیسه ویي مولانا برجالدین شهید رحمت الله علیه استوز و مولانا محمد امین صاحب هغې همیشه خوله داس وکړي وړي صاحب کرامات انسان و باس راوي جنګ نقشه شهید شو بیا چا ډېر مجبور کړی و چې حضرت ته د همیشه د پوره خوله ویله پټاوې یعنې یو قسم ورسک وایې څه وجه دو دی دا خبره وشوله نه خو یوه ملګري ډېر مجبور کا بیا ورته و چې واده ورسره کوې چې د مو په ژوند مې وښایې نه د خدای په ذات قسم چې دروغځنی سړی دروغ وایي چې موږ ته ادم راځو د باد بي د خولې نه رمي چې زړه مې وخېږي الله جل شانو داسې خلقې بیا کشف وکړي الله جل شانو د زړه سترګې داسې خلقې په کولاو کو عملی ورته ښکاره کو هغه شی چې فرشتي ته په نظر ورسي الله جل شانو د انسان نظر په کولاو او چې کله سړی رښتیا وي سچه وي اکا غریب ویلی نه وي اډېر روبداره وي اډېر عزتمند وي اډېر درېند وي د هغې یوه دبدبه وي هغې یو قیمت وي هغې یو درنښت وي یو حضور صلی الله علیه وسلم دا یو لوی عظیم صفات وه چې دته د صدیق لقب ملاو دی رښتینولي کافرو خپل اعتبار نه پلا کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم د سچایت ضمانتینه یې ولا ویروي امانت یې ویلې د رسول الله تعالی شو سچا و رښتینی و چې کله هرقل بادشاه د ابو سفیان په هغې واښه چې د نبي علیه السلام سره یې معاهده وه دله اسلام راوړی نه وه نبي علیه السلام دشمن نه یې پوښتنه کوي مخالف نه یې پوښتنه کوله هرقل بادشاه چې پیغمبر په باره کښې دا هر وښایه توس خو تربیر عزیز دی ای ابو سفیانه تو خو ایمان نه دی راوړی ویسم ژمنه دو سره میادم دی سره معاهده هم کړې دو جنګ نه سره کوې ته ټول صفاتونه وښایه نبي علیه السلام ټول صفاتونه یې ور وښول پاک شه یو صفات رسول الله دا هو چې دی رښتینی دی سچه دی دی په امانت شه چیرې خیانت نه کوي او دی چیرې درویغ نه یي